الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما، وأنزل على عيسى بن مريم مائدة وطعاما، وأسمع الكلم على الطور سينا وهيا وكلاما، وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما، وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما، ونجى يونس من الغرق بعدما مكث في بطن حوت 40 يوما، ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما، وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما، أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي في الذات والصفات، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا ورضينا ورضي ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورفيعنا ورفيقنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد:
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الكافر المرتد اللعين الرجيم. أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جس دور پہ نازاتی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاتی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ گلیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. درود شریف ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. معزز حاضرین کرام، علماء کرام و مشرانو کشرانو ہمزولو سپینروگو، نن پنلسم تاریخ د جمادی الثانی 1443 ہجری ستاسو دی جامع مسجد کی دیو مسلمان رور ممتاز الدین کاکا مرحوم دہاغا ایسال ثواب پغرز بانے راجمشیو وارثان وی چیزا دوس مطابق بس صدقه مکو. خلوی صدقه دادا چی عوامو تا د اللہ د دین بیانو کڑیشی. اللہ د دی پروگرام اجر او ثواب دی طول مسلمانانو حاضرین و اوریدن کو سرا سرا دی مرحوم تهم اور رسولے کی. زمائی عزت مندو، اللہ رب العزت والکبریاء
مونږ او تاسو انسانان د یو مختصر وخت د پاره دنیا ته رالیږلي یو. دا دنیا دا د عمل ځای دی، دا د امتحان ځای دی. زمونږ ستاسو نه وړاندې خلک تیر شوي دي، هغې د امتحان دا وخت تیر کو. نن هغې د خاورو لاندې پراته دي. څوک د خپلې نیک عقیدې او د عمل د وجې نه نن د قبر په خوشحالو کې دی، او څوک د خپل غلط عمل او غلط عقیدې او نظریې د وجې نه نن د قبر په عذاب کې اخته دی. بس مونږ او تاسو سره زما عزتمندو دا فیصله کېدو والا ده. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یو ځل تقریر وکړو، خو ډېر مختصر تقریر او ډېر جامع و. خلک یې جومات ته راجمع کړل، ویې راشئ. خلک راله، منبر ته وختو، یو دوه خبرې وکړلې او بیا راکوشو منبر نه. اے خلکو واورئ، دا تاسو چې کم پلو ته روان یئ، چې څوک یې نه مني تباه دی، او چې څوک یې مني هغه لیونی دی. لنډه خبره، منبر نه راکوشو. محدثین اعظام رحمهم الله د ده په دې وینا باندې وضاحت کوي. وی دا ډېره جواره خبره وه چې تاسو کم طرف ته روان یئ چې څوک یې نه مني اخو تباه دی، چې څوک یې مني لیونی دی. څه وایي؟ وی دا قبر، برزخ، د الله ملاقات، پل صراط، د اعمالو تلل، حساب کتاب، دا یادوي. وی چې څوک یې نه مني خو تباه دی، کافر دی، غرق دی. خو چې دا زه منم او ته منې او تیارې ورله نه کوي، دام لیونی دی که نه؟ مونږ دغه لیوني یو زما عزتمند. قرآن کریم کې الله وی وکان تحته کنز لهما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا خزانه سوا، دا پیسې نوی، دا قیمتی نصائحو چې شروع کی لکلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخر کیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نو دې کې دام لکلیو وی آغا بندل تعجب دے چې دے مرگ منی او بیام خنداگانی کئی، تیارے ورلا نکی. نن مونگا مسلمانانو دا آخرت دا خرابولو دا پارا چې زما آخرت خراب شي خزور مور کړی دی. غلا، دوکی، خیانتونا، فریبونا، گنکپی، بدعملی، زناگانی، شرابونا، دروغ وینا، کنزلی، جنگ جگڑی، کم گناہ نه ده چې مونږ مسلمانان نه کو. ولی ته قیامت نه منی، ته د الله ملاقات نه منی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چې زر عالم او ماړم به ملاقات د الله د پیغمبر سره وشو، وی زما وخت ړمبه دا خبر رااله چې د الله پیغمبر وی ما منکم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.
د الله پیغمبر فرمایل چې امتا تاسو کې یو تن داسې نشته مگر دی به الله سره مخامخ ودرېږي. الله وایي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الله وی بندا مالا تشتور رالی اغا بدماشی اکڑ خانی اغا لوی لوی خبری اغا د شاعت پریخوی اسم در سر نشتا نند اللہ دلبار کی ولاڑی. نبی وی اریو تن با اللہ سر مخامخ کیگی اللہ با د سرا خبری کی او د دی بندا د اللہ پا مینس کے بادرم گڑے نوی او داداسی وقت قرآن وی وجیعا یومئذ بجہنم فدغا ورزبان با جہنم راوستلیشی. مسلم شریف کی حدیث دے او یا ذرا رسی بوی د جہنم یو رسیب او یا ذرا فرشتو نیولیوی او دا جہنم با د قیامت د میدان ناگیر چاپی راتاوشی دیو جنا جنت تا د پولیس رات نالاوا بللارا حضور بللارا زکا اللہ وی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ وی تاسو کی یو تن داسی نشتا مگر آغا بعد دی جہنم دا پاسا تیریگی. نو کلا چی دا بندہ گوری مخ کی ہور دے شاعتا ہور دے خی طرف تا گس طرف تا گیر چا پیر ہور دے. اے مسلمانا ننتکم طرف تروانی آغا کافر خپریدا تا کلمہ ویلی دا تا عبادت دا اللہ شروع کردی دی. افسوس دا دے چی دی خپلو آمالو سرا جہنم تروانی. نن زمونگا مسلمانانو نا قبر ہیر دے آخرت ہیر دے مرگ ران ہیر دے. ہر سڑے پدے کرے او گٹا اخرا خوس کا او خواغندا خگاڑے جوڑ کا خ بنگلہ زان لا تیار کا خ کاروبار روان کا زان لا پیسے برابر کا. دا فکر دی رکم خلق سرے چی زان لا آخرت برابر کا. دا فکر ډیرو کم خلق سره نن دا فکر نشتا. پدې غرض دی جماعت کې د الله کور کې راغونیو چې زمونږ دا فکر جوړ شي چې اصلي زندگی هغه خود مرګ نه بعد شروع کیدونکې دا خود دوکدا. نن خو مونږه دې زندګۍ دوکه کړیو ځکه زما رب مهربان ویا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. الله ويا أيها الإنسان او انسانا او دا آدم علیہ السلام بچیا
ما غرکا کمی خبری دوکا کڑی دی زوانی دوکا کڑی دی مال او دولت دوکا کڑی دی خپل گاڑی دوکا کڑی دی خپلی بنگلی دوکا کڑی دی خپلی بدماشی دوکا کڑی دی 10 روپو 20 روپو دوکا کڑی دی ڈلی ٹپلی دوکا کڑی ما غرکا بربک الکریم اللہ دی ولی پری خیرے بندہ دا کامیابی لاری خودین کی پرتی دی دا ترقی لاری خودین کی پرتی دی عزتنا خودین کی پراتری دا دنیا عہدو کی عزت نشتا کامیابی نشتا ترقی نشتا اللہ قرآن و آیات مخیتشو حضرت نوح علیہ السلام اخپل بچی تا آواز کی ونادا نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نوح علیہ السلام آواز کی زکا بچے دے یا بنی ارکب معنا دلتا علماء کرام توجیحات کی زکا ضرورت دا توجیحات پیخیگی زکا دا کشتے خو ایمان والاو دا پارا تیاروا دا کشتے کلمے والاو دا پارا تیاروا سنگا نوح علیہ السلام بچی توئی چی یا بنی ارکب معنا اجی محدثین دیر توجیحات کی خیوز من شیوخ دیر آسان توجیح کی جی دا کشتے تا درا خطو دعوت ندے نانا تخطا شوی دا کشتے تا دا خطو دعوت ندے یا بنی ارکب معنا دا بچی تا دا ایمان ورکولو دعوت دے سبحان اللہ یا بنی ارکب معنا یا بنی بچیا دا کلمہ وے چلا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نو دے کشتے تبرا سور شی زکا دا کشتے چی دا بچ کے دو والا دا بچے ورطوئی نا سآوی الى جبل دیزی کی مقصد دے سآوی الى جبل زباد اخپل یو ملگری توجیو کما سآوی الى جبلنا جبل وی اوچت زیتا غر تا جبل زکی چی اوچت دے کنا چلو دا سوے سآوی الى جبلن زد دنیا یا اوچتا ڈگری با حاصلو ما اوچتا عہدہ حاصلو ما خانی زانتا جوڑو ما نوابی جوڑو ما افسری جوڑو ما لوی بزنس مین با جوڑے گا ما تاجر با جوڑے گا ما وزیر با جوڑے گا ما گورنر با جوڑے گا ما صدر با جوڑے گا ما داو در سآوی الى جبلین زباد دنیا یولوی عہدی تلاس واچو مانو زباد عذاب نبت شما وی لا عاصم اليوم من امر اللہ دو دنیا پہدو بانی کامیابے پزور وی دنیا عہدو بانی کامیابے دان ملاوی گی آجی کامیابی ملاوی گی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین
عزت چرے دا پا دین کے پروت دے پیسہ دینی جیداد دینی خوچی دین وی ایمان وی نو عزت با ملاوی گی خلق وی جی عزت پا پیسو کے دے عزت پا جیداد کے دے نا جی نا عزت پا پیسو کے دے نو ڈمان با عزت منوے کہ عزت پا بادشاہ کے وے نو فرعون و قارون با فرعون و نمرود با عزت منوے کہ عزت چرے دو دنیا پو دو کہ وے نو دا صدران و وزیران با عزت منوے نا جی نا عزت پا دین کے دے عزت پا قرآن کے دے عزت پا ایمان کے دے عزت دا اللہ و دا رسول پا تابعدارے کے دے زمام ربانا دا زڑواگی لگ رہا کا عزت دارے چھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گورا درنگنا تکتور حبشی غلام دے دنک ناما غلا پخپلا نورزینو بل چال بس ورشی بلال رضی اللہ عنہ تا دخپل نک نام معلوم ندا بلال ابن رباح مخی خبرہ نشتا لیکن اگورا نہ مال شتا نہ جیداد شتا نہ پیسے شتا نہ بنگلہ شتا نہ جیداد دنیا شتا نہ عہدی دنیا شتا لیکن زما دا بلال مقام تو گورا مرتبے تو گورا شان تو گورا اگا مقام دے اگا مرتبہ دا اگا عزت دے چھ زما بلال روان پزمکی داغ دا پڑوں کشار جنت کی اوری دلے کی گی دا عزت دے دا عزت پا دین کے دے اس دا فکر بکل جوڑی گی اللہ اللہ دا فکر دے سر جوڑی گی چھ زما استاز لکی خوف الہی راشی دا اللہ یرا زڑکی راشی دا اللہ دا ملاقات آگا یرا درد ما استاز لکی راشی ننزغلاکو ما ندائی حیر دا چی اللہ ماوینی ززناکو ما ندا خبر حیر دا چی اللہ ماوینی دبل مسلمان پسر بانی ڈزو کو ما بل مسلمان وجن ما داغا پولا پٹے جیداد لاندے کو ما ندا خبر حیر دا چی ما اللہ وینی نن دا خبر ختم شویدہ کہ زما زڑکی رالا ستا زڑکی رالا چی اللہ پسر بانی ولار دے مانا با اللہ تپوس کئی د یو سیکنڈ با تپوس کی د یو لمحے با تپوس کی نو ولی با موتا گناہ کولا نن منگو تاسو باغیان شویو بغاوت مو شروع کڑے دے دا اللہ نا زکاو گورا یو عذاب لا ختم نی بل عذاب آغا لا ختم نی بل عذاب کلا سیلابونا را روان دی کلا وچکالی را روان دا کلا گرانی دا اسمان ستورو سرا خبری کئی کلا ظالمان حکمرانان را بانی مسلط کی کلا پا منگو تاسو بانی زلزلی رازی قسم پا اللہ زلزلہ تیرا شلا قسم ور کری دا اللہ بندگانو لا دشپی ما ستن زلزلہ تیرا شلا وی دشپی پا دغش پا تحجد لسوک را پاسی دلے رے تحجد خوب پریدا وی قسم ورکا چی پا دغا سہر بانے دار سہر جمع چا کڑی دا چا آغا گیرا خریل آغا گیرا پریخوا آغا کنزل کون کی کنزل پریخی دی آغا شراب اسکن کی شراب پریخولا ناجی نانا آجی دمر عذابونا زمونگا زڑونا تور شوی دی دا اللہ یرا زمونگ دو زڑونو نا تلی دا مونگا پمڑو کی خنداگانی ادیرو کی خنداگانی دا مڑی لامبولو کی خنداگانی اے مونگنا جڑا ختم شوی دا بغاوت دے اے دا اللہ بندہ ولی اللہ لبن ورزی اللہ بوئی اے بندہ رالی سشو اغستا اغا خانی اغا نوابی اغا کڑخانی اغا اجرو کے ناستا اغا بیٹکنو کے ناستا نن اجری آباد دی بیٹکونا آباد دی دکانونا آباد دی بازارونا آباد دی مارکیٹونا آباد دی خجماتونا ویران دی درس قرآن لسوک نرازی منزونو لسوک نرازی د جمعے پورز بانی با بیان لاغٹی مونگا رازو چی کلا خطبت شروع شی کنا
بیان له څوک نه راځي. مونږ زړونه دومره تور شوي دا زړه کې دا یره نشته چې دا مولانا صاحب عالم الله والا لګیا دی د الله او د رسول خبره کوي زه به ورته لغوه کېدم نه جي نه جي او خبر یې مونږ دومره ماړي یو د دې دین نه که نه تاسو هم تجربه شوي په جومات ته خواسم نه راځو تبلیغ والاو سره خواسم زمونږ کچي ده مدرسو سره خو زمونږ ورانه ده جمعې مانځل هم داسې حالي د اختر په ورځ هم داسې حالي خو چې مړی وشي او هدیرې ته لاړ شو نو چې هلته م علما راته خبرې کوي زمونږ څه کاري دوه کسان به یو ځای کې ونې لاندې ناستي پسه پسه به کوي دوه کسان به بل ځای کې وا د الله بنده ستا دې خبرو ته ضرورت نشته دا د الله او د رسول خبره ده دې ته دې ضرورت نشته ته دې نه موړې مستغني دې نه دا زمونږ څومره لویه بدبختیات په هدیره کې هم زمونږ زړونو کې دا یره را نغله چې زما په زړه کې د دین چرته قدر راشي چرته د دین عزت راشي د الله او د رسول خبره واورم نه جي نه جي بس دنیا ده او دنیا ده او دنیا ده او بس سحر او ماښام دنیا د پاره په منډه یو زما ورور د الله بندگانو قبر را روان دی آخرت د الله ملاقات د قبر لبزو دغه کاکا به تاسو سره دلته منځ کې ولاړو د جمع کې به ولاړو نن نشته سبا به دغسې زه او ته هم نه یو زه او ته به هم نه یو نو دغې زندګۍ لپاره څه تیارې پکار دی هغه تیارې څه دی د دنیا یو څو کاله زندګۍ لپاره د شپه ورځ په ځان یو کړې ده او هغه ابدالآباد زندګۍ لپاره د سوچ فکر نه دی کړی سوچ فکر دی نه دی کړی ځکه خو مونږ د مرګ نه یریږو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د مرګ سختو په مخه کړی دی د مرګ سختۍ ور باندې راځي یو غوټه لاړه بله راله بله لاړه بله راله د ډېر د تکلیف د وجې نه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه بېهوشه شو بی بی سر تناسته ده د بلال بیهوشي چې ولیدله د بی بی دا خیال رالو چې بلال هم د مرګ پیاله یې وڅکله نو دی بی بی جړه شروع کړه وی وا حزناه هاي لویا غما هاي مرګه حضرت بلال غنتی شخصیت دم د ځان ملمه کوا حزناه دا آواز د بلال غوږونو ته ورسېدو بلال رضی الله تعالی عنہ سترګې وغړولې بی بی ته وی نانا ته خو وی چې وا حزناه نن زما بلال نه تپوس وکړه د مرګ سختو بلال په مخه کړی دی خو بلال وی چې وا فرحاه هاي لوی خوشحالی چې په ما باندې رالی مرګ له خوشحالي ویلې که نه ولی وی غدا نلقى الاحبه محمدا واصحابه خوشحالی را روانه ده محمد مصطفی سره با برزخ کې ملاقات کیږي ابو بکر صدیق و فاروق اعظم سره به ملاقات کیږي حاجی معاذ ابن جبل وفات کیږي طاعون و بادا چې کله ذوالقدن سختو په مخه کونوي مرحبا بالموت جاء زائرا بعد غیابی وی مرگا تال دی هر کلی هر کل راشی ډیر موده بعد راخکار شوی اے دی خلقو آخرت جوړ کړو دنیا ته خیر آباد ویلو دنیا کی داسی زندگی تیرا کړوا لکه زما محبوب وی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیلنا هغه دنیا کې داسې زندگی تیرا کړې وه لکه د مسافرو زندگی
آخرت ځان له جوړ کړو هغې د الله ملاقات ته پوچتو سترګو باندې روانو نن مونږ آخرت وران کړې دنیا مو جوړه کړې ده آخرت مو وران کړې دی دنیا مو جوړه کړې ده یو شاعر ډېر عجیبه خبره کوي که نه وی دا مړی دی دا مړی چې تا لحد کې کېښو خلک وی دا مخ وله څه کا قبلې ته که او پټې کا وی دا مخ وله څه کا پټ کا وی دا پټېدل د مخه خبر یې وی دا زبانې حال سره سوی وی دا مړی چې تا وله دا مخ پټ کو دا حال دا اقرار کی چې یا رب یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں موڈام پہ کفن پہ شرمسار آیا ہوں اے ربا ستا د رحمت په تمه باندې راغلی ما خو ټول عمر ګناه دا ګناه دا بغاوت دی هر ګناه ته مې لاس اچولی دی نو د ډېر شرم د وجې نه موډام پې کفن پې شرمسار آیا هوں د ډېر شرم د وجې نه مې دا خپل مخ کفن کې پټ کړی دی تا ته کتی نشمه تا ته نشم کتی نن مونږ زما عزتمندو د الله دلبار ته خالی لاسونه روان یو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی یو بنده به د الله دلبار کې ودرېږي وی آواز به وشي چې ای د الله بندگانو اکلت حسناته فنیت حسناته اولاده داغه بدبخته نن د الله دلبار کې ولاړ دی د نیکۍ د بچو خوړلی دی څنګه دی چې په ښه بد باندې پوه شوی نو اولې پیسې ګټلې مور او پلار دپاره بیا یې چې واده کو نو بیا یې ښځې له ګټلې نو بیا یې چې بچي وشو بیا یې بچو له ګټله او په دې حال کې مرګ راغی نن د سره څه نشته چې د الله دلبار کې وښیي مونږ ټول داسې یو شپه ورځ مو په ځان یو کړې د دې بچو لپاره او په ایمان یې ووایه دغه چې سبا مړ شي دا بچی در پسې والله که دعا مو کړي والله که در پسې دعا مو کړي تا خپل پلار پسې کومه دعا وکړه چې بچی به تا پسې دعا کوي الله الله د آخرت سوچ او فکر وکړي عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله سره به چې څه وکړه چې سبا رالل ټول به خیرات کول زمونږ غوندې یو شیخ کوړي ورته ویلې وی امیر المؤمنین لږې جمع کوه ښځه دا بچي دي ښځه دا بچي دي د دې لپاره څه جمع که که نه نو هغه ورته داسې وکتل وی تا قرآن نه دی ویلی ان ولیي الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحین وی که زما اولاد نیک عمل او نو د دې د رزق ذموار الله دی دی پوه شه والله پوه شه او که زما نه بعد دا خلک بدعمل او نو عجیبه خبره ده زه بدعملو دپاره مال جمع کړم چې نیک عمل یې الله وی وهو يتولى الصالحین او که بچې بدعملو نو یې زه خو بدعملو دپاره څه جمع کول نه کوم قسم دی ما ولیدل پلارانو ځان باندې شپه ورځ یو کړې وه د بچو دپاره شپه ورځ یو کړې وه لیکن چې بچو ته د دین لاره نه وه ښولې هغه بچي د هغه پلار په ښه باندې رانل اوس یو 3 میاشتې مخکې خبره یو لوی افسرو عهدهدارو توجه را ستاسو که نه یو لوی افسرو عهدهدارو د خپلو بچو له حلال او حرام را جمع کړې وي پاکې او ناپاکې را جمع کړې وي صاحب ریټیر شو چې ریټیر شو نو څه وخت بعد فالج اټیک پې رالو بس په کټې واچولو چوټي راله بچي دي 3 د بچوی چوټي راله د یونیورسټۍ د کالج بچی ویلی چې مون خو به دا چوټي یورپ کې تیرو انګلینډ ته به ځو فرانس ته به ځو دوبۍ ته به ځو بابا سره څه کې بابا خو په جب هم پالج والی دی او ګرځېدی هم نشي یاره وی دا خپل نوکر یې خول وی دی به خدمت کوي که نه نوکر یې ورته پرېښو ورته زمونږ د بابا خدمت کوه او تا له به مونږ پیسې رالیږو بس هغه وی زه ټیک ده نو
درې واړه بچي لاړل. بابا په میټرس او په ډبل بیټ پاتې شو. ورځ دوه چې تېرې شوې، نوکر ویلې چې یاره د مالک له څه خوراک راوړل پکار دی. نو ګیټ یې ورپسې بند کو. مالک خو معذوره پروت دی، سا پکې ده، پروت دی، خوځېدی نشي. نوکر لاړو بازار ته. چې بازار ته لاړو د الله شان ته ګوره ګاډي ووالو. چې ویوالو کوما ته لاړو بېهوشه شو. اسپتال ته لاړو بېهوشه دی، علاج جاري دی. 2 میاشتې بعد بچي رالل. چې رالل کور ور بند دی، ورونه مات کړل. چې کله کمرې ته راننوتل د پلار په دن کې صرف هډوکي پاتې، نور چینجو خوړلی. ختمو پلار سخاوږمې دي کمره کې، صرف هډوکي پاتې دي، هغه هم زرې زرې، غوښه نشته، ټول چینجو والی دی. چې معلومات یې وکړو، نوکر هغه په اسپتال کې کوما کې پروت و. هسې خلکو ویلې وی دا د بچو غلطي ده. خلکو ویلې دا د چا غلطي ده؟ د بچو. ما ته ملګري ویلې بچو غلطي ده، میدان د دې پلار غلطي ده. دې پلار دې بچو له حلال او حرام راغونډې کړې وې، خو دې پلار دې بچو له د قرآن لاره نه وه ښولې، د جومات لارې نه وه ښولې، د الله او د رسول د لارې نه نو خبر کړې. دله الله دنیا کې هم دا سزا ورکو چې آخرت کې به ورسره څه کوي هغه الله له پته ده. چې آخرت دا دنیا کې ول الله سزا ورکړله چې ای د الله بنده تا زه ونه پیژندلم، زندگی مې درکړې وه، ټوله زندگی دې زما په نافرمانۍ کې تېره کړه، د خپلو بچو ته د حلال او حرام راغونډولې. نن هغه بچي ستا په ښه باندې رانغلل، نن ته مړ کېږي، بچی دې سر ته نه دی ولاړ، نن ستا په بدن کې د دې ځمکې د پاسه چینجي لوبې کوي، د خلکو د خندا وګرځېدې، ستا بچی څه شو؟ دا ول الله دنیا کې سزا ورکړله. قسم دی اسینی چې الله مونږ له دا سزا رانه کي. ګوره خپله د آخرت فکر پیدا کوي، خپل اولاد ته د دین لاره وښیئ چې سبا ته مړی او ستا اولاد ستا غسل ته ولاړ. آفرین شو پرې بچي شه چې پلار مړ دی، بچی ولاړ دی او پلار لامبئ. پلار مړ دی، بچی ودرېدو چې زه د پلار جنازه کومه. پلار مړ دی او بچی وی زه به دا بابا لحد ته سپارمه. داسې بچی پکار دی. او که نه بچي شته، پلار یې مړ دی، پردي خلک رالل، پلار له یې غسل ورکړو، بچي له چل نه ورځي. غسل خو پرېږده، هغه به لا ګراني که نه. پلار مړ دی، پردي خلک جنازې له راغلي، بچي له د جنازې چل نه ورځي، سپېږمو له څادر نیولی د جنازګانه بهر ولاړ دی. لعنت شو په داسې بچي شه، لعنت شو په داسې بچي شه. دله د پلار د لحد کې د سپارښتلو چل نه ورځي. دا څنګه اولاد دی؟ نه جي، اولاد له د دین لاره وښیه چې سبا ته مړي او دا بچی ستا په ښه باندې راشي. لکه دا نن وګوره، دا بابا کاکا بختورو چې داسې اولاد دی چې وایي نه د بابا یاد کې یو پروګرام کومه چې بابا پسې مې اجر لاړ شي. داسې اولاد پکار دی، داسې اولاد پکار دی. دا نه چې پلار مړ دی او بچي ته د پلار پاتې دی او په ډمو باندې لګوه، په اجړاګانو لګوه. نه جي، نه نه نه، خپلو مشرانو پسې، وفات شو پسې اجرونه ولیږئ، ثوابونه ولیږئ. ځکه نبی فرمایي وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الدُّعَاءُ. د ژوندو د مخه مړو د پاره ښکلې ډالۍ دا دعا د دعا چې دا ژوندي دي خپلو مردګانو پسې دعاګانې کوي، دعاګانې کوي، دعاګانې کوي. زمونږ یو پیر صاحب دی، بختور سړی دی، مفتی مسلم، الله دې ولا عمر کې ډېر خیر واچي. کلام کې بیان کولو زه ورته ناستم، وی دا یو وظیفه یاده کوي چې هر سحر را پاسېږي ځان له دعا کې، مور او پلار له دعا کې، نو د ټولو مسلمانانو له دعا وکړه. یا الله د امت آغا د بابا آدم علیہ السلام نا تر دې دمو تر قیامت پورې تمام مسلمانان مړي ژوندي نارینو زنانو ته بخښنه وکړي. وی خبر اجر بر ته څومره میلاویږي؟
وی تا چې داسې دعا وکړه چې یا الله د ټول امت هغه د بابا د آدم علیه السلام نه تا قیام قیامت تا ټول تابعدار نارینو زنانو ته بخښنه وکړي وی د یو بنده په سر باندې به تعالی الله تعالی یو اجر ولیکي. سبحان الله. نو ته حساب وکړه چې دا به څومره بندګانې د الله دعاګانې وکړي هغې په صدقاتو لیږئ الله دله پیسې درکړي دي هغې باندې قرآن مجیدونه والا کتابونه والا مدرسه کې جماعت کې دا خلق به په هغې کې د الله دین نه خبرېږي تلاوت د قرآن به کوي اجر به ستا مړي پسې رواني چرته جماعت په تعمیر باندې پیسې ولګوه چرته د مدرسې په تعمیر باندې پیسې ولګوه چرته یو پل جوړ که یو هینډ پمپ ولګوه هغه اجر به هغه پسې رواني او تا قیام قیامت به رواني خپله دینداري شروع که ستا د دیندارۍ هغه برکات به ستا پلار ته میلاویږي هغه قبر کې پروت دی خو هغه ته به میلاویږي. یو سړي کتاب کې واقع لیکلی وی برزخ دی که نه او دا مړي د قبرونو نه راپاڅېدلي دي او دا نینې راغونډوي نینې پیژنې که نه پولی دا راغونډی و یو سړی داسې په کرسۍ خپې په بله باندې اړولې ده او ناست دی پروای نشته دته تپوس وکړو چې دا خلک څه کوي او دا ته ولې داسې بېغمه ناست دی وی هغه ورته جواب کې ویلی چې دا خلک هغه د دنیا والا هغه ژوندي د الله بندګان دي پسې دعاګانې کې خیراتونه صدقات رالیږي نو دا د دې دانو په شکل راځي هر سړی ځان له راغونډوي وی ما ورته ویلی چې ستا ورته ضرورت نشته وی چې نه وی ولې وی دا سړی راته وی چې ما الله بچی راکړی دی هغه قرآن وی د هغه د قرآن هغه اجر چې ما ته میلاویږي ماله د نورو اجرونو ضرورت نشته. دې ته وی دیندار اولاد دې ته وی دیندار اولاد چې دې حدیث کې راځي شروع کې مې ورته ویلي اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاثنا کله چې دا بنی آدم وفات شي د عملونو ډېری فرشتې بنده کی خو د دریو عملونو هغه اجر او ثواب د پسې قبر ته روان دی برزخ او آخرت ته روان دی یو څه شی صدقه جاریه صدقه کړې دا پولی جوړ کړی دی هینډ پمپ جوړ کړی مدرسې جوړه کړې جومات جوړ کړی د الله دین له ځمکه ورکړې ده قرآن مجیدی جماعت او مدرسې لا غشته دی عالم سره تعاون کړی دی نو صدقه جاریه د دې اجر ورپسې روان دی او علم ينتفع به یا عالمو شاگردانو ته قرآن ویلی حدیث ویلی د دین کتابونه ویلی هغه شاگردان نورو ته وی سلسله روانه ده هغه اجر دی استاذ ته روان دی او ولد صالح يدعو له یعنی کمل اولاد دی د پسې رستو پاتې دی هغه نیکمل اولاد دعاګانې کوي د خپل والدینو پسې دعاګانې کوي هغه دعاګانې د والدینو پسې پس د مرګ هم چې دی هغه روانې دي ځکه وایي د دریو کسانو دعا الله نه قبلوي یو د هغه ښځې دعا الله نه قبلوي چې خاوند دعا کې نه یادوي یو د هغه غلامو د مرئي دعا الله نه قبلوي چې خپل آقا او مالک دعا کې نه یادوي یو د هغه بچي دعا الله نه قبلوي چې هغه خپل مور او پلار دعا کې نه یادوي مور او پلار دعا کې یادوه په تا باندې حق دی تا باندې حق دی ځکه الله وایي ان شکر لی ولی والدیکا الله وی زما د نعمت قدر کوا نو د مور او پلار احسان منا ځکه الله وی خالق د زما پیدا کړی ما دنیا ته ما را لېږلی او ستا دنیا ته د راتلو سبب چې د هغه ستا مور او پلارو نو یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے بندہ کمی خبر دا غا عزتمن رب نه دوکا کړي هغه ذات چې ته پیدا کړي تاله خپل سترګې درکړي دي شونډې درکړي جبې درکړي دا غوږونه درکړي دي صحت درکړی دی ځواني درکړې ده ښایسته چهرې درکړې ده
دا ټول مخلوق چې د خپل سر خوراک پسې ښکته کوي او تعالی الله دا مقام درکړی دی چې ته خوراک سر له راوچتې نو ما غرک بیا ته ولې دوکه شوې ولې بغاوت دې شروع کو الله سره یې ډزې کړې دي مانځله نه راځي الله ته نه ودرېږې د الله دې پاک کتاب ته نه راځي د الله رب کریم هغه یره ستا زړه کې نه راځي چرته لخوا راپاڅېږه د شپې توره تیاره کې الله ته ودرېږه وجاړه اوښکې توی کا چې ای ربا زه دې په کوم جرم باندې نیولی ما چې ما ته دا وخت ته نه نصیب کې چې ما ځان ته پرېږدې چې تا ته سجده ولګومه یا ربا ما کې څه ګناه ده چې ته زما مال چې تا راکړی دی تا راله طاقت راکړی دی ما ګټلی دی خو ستا په فضل مې ګټلی دی ای ربا زه دې په کم جرم نیولی ما چې زما دا مال په دین باندې نه لګي زما دا مال په جومات او مدرسو په عالمانو په غریبانانو ولې نه لګي ربا زه دې په څه جرم نیولی ما چې زه ما خپل کتاب ته نه پرېږدې لږ خو راپاسه الله ته ودرېږه لږې جړاګانې وکړه الله سره روغ وکړه وجاړه الله ته اوښکې توی کا ته وګوره چې د الله دربار نه تا ته د قبولیت اواز راځي او که نه راځي ایو الله والا وی حرم کې مې طواف کولو حرم کې طواف کوم وی یو سړی دی ما سره تاویږي وی دا سړی وی چې لبیکا وی غیبی آواز راشي چې لا لبیکا ستا دا حج او حاضري ما ته قبوله نه ده وی زه داسې ورجوخ شوم چې کاکا چې هم بچیه سري ما ورته چې دا آواز اوري وی راته چې اورم نو خفه کېږي نه هغه ورته وی زما او یا کاله وشو چې راځم او دا آواز اورم لبیک او غیبونه آواز راځي چې لا لبیکا ما ورته چې بیا ولې راځي او یا کال دیو شو راځي او ته لبیک او آواز راځي چې نه قبلومه ولې راځي ما ته وی چې ځوانه ته خو ماله ډېر هوښیار ښکارېدې خو ډېر ساده راته ښکاره شو ما چې ولې وی راته ویلې چې ماله بل در خو یې کم خوا لاړ شو چې زه راغلی یم د الله در ته او الله وی چې نه دې قبلومه نو کم خوا لاړ شم ته راته ووایه بس که قبله او که نه راغلی یم او تر هغه وخته به راځم چې تر څو یې قبول کړی نه یم وی را روان کا الله غالم وی الله والا چې را روانم بیا ورسره طواف کې میلاو شم وی ده به چې یو ځل ویلې لبیکه غیبونه به دوه ځله آواز راتو چې ستا حج او حاضري ما ته قبوله ده ای الله سره روغه وکړه دا کچې پرېږده دا بدعملی پرېږده دا مرګم په سر را روان دی ګوره خلاصې د دې نه ملا خلاصېدی شي نه امي خلاصېدی شي نه پیر نه مرید نه بادشاه نه ګدا نه نارینه نه زنانه نه زورور او طاقتور او نه کمزوری ټول به مونږ مرو الله وی کل من علیها فانا الله وی سوچ په مقدس مکه باندې دی هغه ټول به فنا کیږي ټول به ختمیږي یاره جی وی دا من خو د عموم د پاره دی او جی مون خو خاص یو نو الله دویم آواز کوي چې کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس به مرګ سکی یاره جی دی که خو نفس راغی زمونږ د بعضې خلکو نفسونه خو اړوشته دی نه نو بیا دریم آیات اور الله وی کل شیء هالک الا وجهه الله وی هر یو شی به پنا کیږي نو څه خدا نه وی چې زاړو څه شی نیمه کوي څوکه کل شیء هالک هر یو شی به فنا کی مرګ نه خلاصې نشته اوس چې مرګ نه خلاصې نشته نو څه به کوو دې له تیارې پکار دی که نه احادیث کې راځي نبی علیہ السلام ناستو یو صحابي رالو وی متى الساعه قیامت به کلی د الله حبیب خپه شو په دې تپوس وی وما عادت لها څه تیارې دې ورله کړې
صحابي ته پته ولګېده چې زما په دې تپوس د الله حبیب خفه شو. نه خو صحابي و او ما اعددت لها الا حب الله ورسوله. قربان نه مونږ شته زمونږ څه مونځونه، نه روجې شته، ایس نه تلاوت شته، نه تهجد ایس هم نشته دی، خو یو خبره ده الا حب الله ورسوله. زما زړه کې د الله او د رسول مینه ده. الله چې دا خبره وکړه د الله د حبیب غصه ختمه شوله. وی مبارک شه المرء مع من احب. وی دنیا کې د چا چا سره مینه قیامت پر ورځ باغ سره پاسي. الله الله دې زموږ مینه علماو سره پیدا کی، الله دې زموږ مینه خپل کتاب سره پیدا کی، الله دې زموږ زړونو کې خپل کتاب سره او د خپل کور سره مینه پیدا کی. ګوره جماعت سره چې د چا زړه، حدیث کې راځي اذا رأیتم الرجل یتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. یو سړی جماعت ته ډېر ځي راځي او د جماعت خدمت او منډې تړلې، وایي د ده د ایمان ګویي ورکوي دا مؤمن دی. الله الله نن خو مونږ ته جماعت د ډېرو جیل ښکاري. جماعت نه تختو زما وروره، اجره کې نه تنګیږو، بیٹک کې نه تنګیږو، منډهې کې نه تنګیږو، بازار کې نه تنګیږو، دکانونو کې نه تنګیږو، یو ځای کې نه تنګیږو. چې تنګیږو نو جماعت کې تنګیو. هر سړی به ګړۍ ته هم ګوري. د جمعې په ورځ که مولانا صاحب 15 میلټه جمع لیټه ته د خلکو د تندو ته وګوره، هر چا په تندي بیا 2 بجې وي صاحب. او یاره جي وایي دا ګوره دومره ټیم یې واغشت، دومره ټیم یې واغشتو. او کله کله باید داسې بېادبه وي مولانا صاحب ټیم پوره دی، وایي که نه؟ وایي زه الله دې ستا ټیم پوره کړي. نو وایي الله دې ستا ټیم پوره کړي. ما ته یو ورځ یو کس وایي مولانا صاحب وایي مونږ به تا نه وړاندې جنت ته ځو. ما ویلې امین شه الله دې مونږ نه مخکې که. نو هغه مې ویلې امین. نو ما سره یو شاګرد ناست و، هغه ته وایي خیرې دله وکړې، تا خیرې وکړې؟ هغه پې امین ویلې. وایي نه خیرې نه دي. نو وایي ګوره جنت ته به کله ځې چې مړ شي که نه. نو تا ویلې مونږ به تا نه وړاندې جنت ته ځو. درته ویلې امین وایي الله دې مړ کړه چې مونږ نه وړاندې جنت ته لاړ شي. سړي سوچ وکړو چې دی راته څه ویل. ما ته تاسو مولیانو سره نه کېږي. ما چې قرآن ته کښېننې که نه خبره نه حل کېږي زما وروره. مولیانو پسې به راځئ، د مولیانو نه مخکې کېږئ. ما د مولا نه به مخکې کېږئ نه، د مولا نه خبرې څوک مخکې کېږي؟ مړی مخکې کېږي د مولا نه. هله به د مولا نه مخکې شي چې مړ شي. نو چې تر څو ژوندی مولا نه نشي مخکې کېدی، د خپلو علماو قدر وکئ، د دې عزت وکئ. تاسو له قرآن بیانئ، د الله او د رسول خبرې درله کوي. چا چې د علماو قدر وکړو الله به د هغې کورونو ته خیر او برکت راولي. د دې علماو نه دعاګانې والئ. څو چې د علماو په دعا رنګ شوی دی الله خلک ښاد او آباد کړي دي. او چا چې علما ازار کړي دي او کړولې دي هغه څوک په دشمنو واوړېدل، څوک په شرمونو شرمېدل، په چا یو عذاب رالو، په چا بل عذاب او په چا بل عذاب او په چا بل عذاب. خبردار په امت کې زه دا دعوې سره ویمه چې نن په دې دور کې د ټولو نه مظلوم ترین علما دي، جماعتونه دي، مدارس دي. دا مظلوم دي. نه مدارس سره څوک تعاون کوي، نه جماعتونو سره څوک تعاون کوي، نه علماو سره کوي. که چېرې یو ماشوم سکول ته ځي د هغه 500 او 1000 روپۍ فیس دا پلار ښه په مینه باندې ورکوي، داسې نه که نه. او چې جومات کې سبق وایي او قاري صاحب ورته ووایي مولانا صاحب چې ورشه چانده روړه 100 روپۍ، نو دا پلار یې را رواني، دا کلمې والا، دا د جنت ټیکهدار دی را رواني. و دا دین مونږ ته په پیسو باندې ښایي. نو بیا به مولا پسې دومره جبه راوښکي. نو بچې هغې جومات نه بوځي بل جومات ته، نو چې هلته خوند ورنه کړي بل جومات ته یې بوځي. دا زمونږ د دین سره دا لوبې دي. او خفه کېږو به نه. زما ستا هغه بچی چې هغه روغ دی، جوړ دی، په اندامونو برابر دی، نو هغه مونږ سکول او کالج ته وقف کړی دی. او چې کوم بچی د سترګو معذوره دی، په لاس په معذوره دی، نو هغه مو جومات او مدرسې له راوست. زمونږ د دین سره دا معامله ده. زمونږ د دین سره دا معامله ده. یو واقعه ده، حقیقت نه دی ښه، علما ناستې، حقیقت نه دی خو عبرتي خبره ده. یو بزرګ د الله دربار ته لاړو، حقیقت نه دی خو یو فرضي خبره ده، سوچ پې وکړه. یو بزرګ د الله دربار ته لاړو، وی الله ته ویلې چې رب خپل دربار به راته ښې نو. وی الله ورته زما دربار مه ګوره. وی نه ښې به راته. وی ښه راځه نو چې ستا ډېره مینه ده. نو چې کله
دلبار ورته کولاو کو حال دی نه پکې وچې ډوډۍ وي، پکې صرف د مړو کفنونه پراتو، دا ارزانه جانمازونه، دا څښا صابونونه، دا کاشلیدلي لوټونه. نو هغه بزرګ وی چې ربه ستا خو ډېر لوی دلبار دی، دا شیزونه وی الله پاک ورته چې بنده تا ته پته نه، بندگان خو همدا شی رالیږي، نو همدا شی رالیږي، همدا وچې ډوډۍ، د مړو کفنونه، دغه څښا صابونونه او جانمازونه همدغه رالیږي. ښه شی خو چا راونه لیږلو چې دلته راشي. تاسو د جمعې چاندې هم کتلي دي، څه پکې راځي؟ نو دا حال دی زمونږ، زما عزتمندو خفه نه شئ، خو زمونږ د ټولو دغه معامله ده. الله وی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. الله وی کمال د نیکۍ ته جنت ته به هله رسي چې ستا کوم شی خوښ دی به د الله په لار کې ورکې، زمونږ چې کوم شی بدي شي هغه د الله په لار کې ورکو. بهرحال رب العالمین وی المال والبنون زینة الحیات الدنیا. خبر راغونډوم، المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. الله اے بندا پر خپل مال باندې مدوکه کېږه، پیسې دي در سره، پښتانه وی دا د لاس خیره دی، نن شته او سبا به در سره نه وي. قسم دی زما د سترګو وړاندې داسې خلک تیر شو چې هغې د سرو سپینو سره لوبې کولې، نن سوالګر ولاړ دی. شته داسې خلک. مفتی محمد تقی عثماني هغه یو واقعه ذکر کړې ده. یو کلي کې لوی خان او نواب ډېر په مینه باندې واده وکړو، ډېر په محبت باندې واده کړی دی. ښکلې ښځه یوه خاني ده که نه، نوابي ده. غرمې ټیم کې ناست دی، په لاره باندې یو غریب روانو د دې وریو ډبولو چې د الله په نوم باندې خیرات راکوي. د لا غوسه ورله مړه یو خو دې چاندو والا د غریبانانو نه تنګ شو، بل کار یې اړو نشته دی. دا سړی ډېر غوسه کې راووتو او غریب د خپل ورنه بېنوا وشړلو، هغه ته یې بدې ردې ویلې. هغه غږونه کو ځکه بېوسه دی، لاړو د رب العالمین د غصې سمندر جوش کې رالو. زمانه تېرېده، څو میاشتې تېرې شوې، د دې ښځې او د خاوند دا مینه په نفرت باندې بدله شوله، دا محبت په بغض باندې بدل شو. دا کور رو رانېدو دې حد ته ورسېدو چې دا سړی لګي شو دې ښځې له طلاق ورکو، کور یې وران شو. د ښځې پرهیز پوره شو. څه زمانه بعد بل کلي کې یو لوی خان او نواب سره واده وکړو، دویم خاوند دی که نه. هغې سره یو ورځې دقسې غرمې ډوډۍ ته ناسته ده او په دې کې ور وډبېدو چې زه مسافر ما د الله په نوم باندې خیرات غواړم. زه مسافر ما د الله په نوم باندې خیرات غواړم. دې ښځې ته هغه ټوله نقشه مخې ته شوله چې دقسې زما یو خاوندو او غریب یې ورټلو وي، د ګلو د ورنه یې وشړلو. الله مونږ له دا سزا راکړه چې د هغه د نکاح نه خلاصه شوم، نن د ده په نکاح کې ناسته یم. د خاوند ته وی که ستا اجازتي، دا قصه یې ورته وکړه، دې غریب له زه په خپله ورځم او خیرات ورکوم. او یې ورشه. چې کله دا ښځه راله، دروازه یې کلاو کړله، چې غریب او فقیر ولیدو نو د لاسې دا خوراک او دا خیرات پرېوتو، هیبتي چغې واله. ښځه بېهوشه را پرېوت. سړی رالو، زر زرې دا ښځه راوچته کړه، اوبه موبې پې واچولې چې ښځه هوش کې راله. وی ښځې ولې دې فقیر او ملنګ درته څه ویلې؟ وی نه. وی خبره څه ده؟ وی نشم ویلې. وی نه ضرور به وې. وی سړیه واوره، ستا نه وړاندې زه د بل په نکاح کې وم او دقسې غریب د دروازې نه شړلی، الله مونږ له دا سزا راکړه چې نکاح ماته شوله. او نن دا سوالګر زما هغه زوړ خاوند دی، هغه خان او نواب چې زما کوڅه کې سوالګری ولاړ دی. نو ما لا تعجب رالو،
حیرانتیا راله پریشانی راله دا خاوند ورته وی دا خو وړه خبره ده د دې نه لویه خبره واوره وی د دې نه لویه نشته وی زه درته کومه هغه لویه خبره دا ده چې کوم غریب مو د دروازې نه شړلی و هغه دا ځوان دی دا ستا وړاندې دا دویم خاوند اقه غریب دی نو خبردار په مال باندې دوکه نشي المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مال و بچی دا د دنیا ډول سنگار دی ګورا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر نملا او باقی نیک عملونه نیک عمل د الله په دلبار کې دا د امید والا دی باقیات الصالحات کې نیک عمل اولاد هم راغلی دی سبا ته مړی او ستا نیک عمل اولاد دی تا پسې دعاګانې کوي نو هغه تا پسې قبر ته در روانې دي خپلو مړو پسې به دعاګانې کوو که نه به کوو د دې مور پلار په مونږ ګوره ډېر لوی حق دی داسې نه دی علماو نه واورئ ډېر لوی حق دی ډېر لوی حق دی ډېر لوی حق دی ګوره ډېر لوی حق دی دا په ځوان په نارینه باندې د الله د حق نه بعد د ټولو نه لوی حق بیا د مور پلار دی علما ناست دي په سړي باندې د الله د حق نه بعد د ټولو نه زیات حق د چا دی د مور او پلار او په ښځه باندې د الله د حق نه بعد د ټولو نه زیات حق د خاوند دی ګوره فرق دی د خاوند دی د ملګري دا چټ راولېږلو دا واقعه وي بیان که به دا بیانومه بیا خبره ختموم ما ته جي سفر هم مخې ته رېږي او دا ملګري به م وایي سبا به بیا زما نوم اوري او ټول به تخلي چې دا ملا خو نه ستړي کېږي مونږ ورته په ناسته باندې ستړي شو زمونږ کلي کې یو سړی او دوه ملګري دواړه اوس وفات شوي الله دې وبخي یو سړي خبرې کولې او بل ورته صرف سر خوځولو نو چې داسې یو ګنټه تېره شوه نو هغه چې چا خبرې کولې ورته وایي زه ستړی شوم نو ورته پلاره ستړی کېږي به نه زما ته په سر خوځولو سر ستړی شو نو ته خو لا خبرې کې که نه نو تاسو به وایي چې ملا صاحب ته خو یا ستړی کېږي یا نه زمونږ درته په سر خوځولو باندې سر ستړی شو که نه بهرحال په ښځه باندې د ټولو نه زیات حق چې دی د الله د حق نه بعد بیا د خاوند دی یو صحابیه وه یو صحابي دی هغه سخر کره اوسېدو د سخر کور یې لاندې دی او د دې صحابي کور بره چت کې دی دا صحابي په سفر باندې روان دی دې ښځې ته یې ویلې چې ای ښځې زما دا حکم دی چې د دې دروازې نه به بهر نوځې صحابو کې ډېر لوی غیرت و بس صحابي په سفر لاړو سفر یې پیدل سفر یې وي اوږدې سفر یې وي چې لاړو څو ورځې تېرې شوې د دې ناوې پلار بیمار شو چې پلار یې بیمار شو هغه ناوې د الله پیغمبر پسې سوال جواب وکړې د الله پیغمبره زما بابا بیمار دی خو ما ته مې خاوند ویلي دي چې د کور نه به نوځي نو څه وکړمه او زما کور بره دی او د پلار کور مې لاندې دی نبی علیہ السلام ورته وی اطیعی زوجکې د الله حکم دا دی چې ښځې د دې خاوند دی ومنه مه ځه د پلار تپوس له داسې په دې دور کې یو ښځه وکړي ما وایي دا زما پلار دی ستا ما سره سویمه ده الله الله پلار بیماری زیاته شوله دې حد ته ورسېده چې پلار یې د مرګ څادر واغېشتو مړ شو وفات شو هغه زنانه وار نه خطا کوي زمونږ د دې دور زنانه نه ده چې د مړي اواز یې اورېدلی خپل خو پرېږده پردو مړو لا د خاوند اجازت نه بغیر روانه ده بورقې په سر کړې ده ځان یې چرګه جوړه کړې ده کله یو ځای له مړي له روانه ده کله بل ځای له نانه ای پښتنو په خپلو ښځو باندې مړي ژوندي مه کوئ دا د سړو کار دی ګوره دا د ښځو کار نه دی هغه زنانه دا نه وایي چې ورېږه زما پلار دی هر څنګه یې زه به ورځمه نه د پلار حق خو ډېر دی خو دلته د خاوند حکم دی د خاوند حکم دی هغه زنانه بیا د الله پیغمبر پسې سوال جواب ولېږلو قربان هغه بابا وفات شو زه ورشم
نبی علیہ السلام وی نور دی خواه خپل د خواتوی زوجکی د دې خپل خاون خبر او من دی کی کامیابی دا ای د بابا په زړم د ارمان پاتې شو چې لور مې ونه لیده پاتې شو که نه د لور په زړم ارمان پاتې شو چې بابا مې ونه لیدو لیکن د ارمانونو پوره کېدو ځای چې دی هغه کوم دی لهم دار السلام عند ربهم اب جنت کی پورا کیگی ارمانونه بالته پورا کیگی بس دا بابا وفات شو خخی کو شپه تیره شوله سحر د الله پیغمبر مسجد نبوي کی جمع کړله یو ځوانې راوغوښته راشه اوسه پورې دی جینۍ به د ناوی د الله پیغمبر پس قاصدان لېږل او نن د الله پیغمبر دی پس قاصد رو لېږلو وی لاړه شه هغه بیبي دروازه کې ودرېږه او اوچت اواز باندې ورته ووایه قد غفر الله لابیک ای ناوی تا پلار خفه کو رور دی خپکو خو خاون دی خوشحاله کو نو واورا قربانی دی ورکړه ځکه دا سخته قربانی ده سخته قربانی ده خو واورا دا دومره لوی قربانی ده چې تاله الله به څومره اجر درکوي خو الله له پته ده خو د دې په سیله کې دا مقام هم تا ته میلاو شو چې ستا د خاوند د تابعدارۍ د وجې نه الله ستا پلار بېګا وبخلو اے بخلے رے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین